د کوزدره دنځي سوال د سکلو مشرانو ویلي دي چې کچري انتظامی افسرانو د افغانان اوچ او دی ترمنځ جاري ځمکو مسلو په حل کې د سپریم کورټ د فیصلې نه تجاوز وکړو نو د هر قسم حالاتو خرابېدو ذمہ دار به دغه افسران وي. په دې سلسله کې د هارون خان په مشرۍ کې ادینځي امن اصلاحي جرګې د سوري لاندې خیرآباد کې د وی جرګې تابع شو چې پکې ټیسو بالا پاین ډېری غلنۍ لالکو کندرو اوسکۍ چې خو په شمول نور کله مشرانو شرکت کړو. جرګې ته د وینا په وخت د ادینځي امن اصلاحي جرګې صدر مقرب خان، اول خان ګلزاده، زرنصیب خان، محمد نعیم روغانی، هارون خان، سمیع الله خان، سید ګل امیر او نورو د وینا په وخت په مشرانو زور ورکو چې د قومي مسلې د حل لپاره هر قسم حالاتو مقابلې لپاره خپل منځ کې اتفاق پیدا کړي. دوی ویل چې دی د جرګو په ذریعہ د مسلې حل ته تیار دي، خو د بدقسمتۍ نه هر نوی انتظامی افسر د مخالف فریق په دباو کې خپل مرزي کول غواړي. دوی ویل چې په دې مسله کې د سپریم کورټ فیصله د وړاندې نه موجود ده او دوی دغه فیصلې په رڼا کې هر قسم جرګې او خبرو ته تیار دي، خو زور ضابطه منلو ته تیار نه دي او کچري په دې سلسله کې زور زیاتې وشو نو دوی به هر قسم قرباني ورکولو ته تیار وي. د دې وینا وه د دې څیز حل چې دی نو جرګه ده، دا زما یقین دی، دا نه عدالتونه حل کولی شي، دا نه ای سی حل کولی شي، دا نه ډي سی حل کولی شي. اوس طریقې دا ده د ما په نظر کې دا د کوزې نیمکۍ لپاره هم او د برې لپاره هم باید دوی دي دغه ای سی دغه ډي سي او دا همایون خان دي وایي چې بای تاسو موږ له یو دوه درې کسان راکړئ د خپلې طبې که د بره ولنې راولئ او که د پېښور نه راولئ او خو چې جرګمار خلک دي پوهه خلک دي داسې دي د دې بل فریق نه مو غواړي، دغه شان دي هلته هم د دواړو فریقونو غواړي. زما کسان چې دي هغې ته به مونږ کینو خپل کیس به د مخې تږدو، لکه مثال د دوه درې خبرې کوم چې بای په سپریم کورټه پورې زه د لینډ اونر ډکلیر یم، زه د دې ځمکې مالک یم، د دې نه بر عدالت کېږي راته یې وښیه. پاتې شو غر شواړي مواړي نشته، راشي چې څوک یو خوړ دی یو غر دی او دغه فیصلې چې کومه لیکلی شوې ده د سپریم کورټ د هغې نه هغوی پکې څه تاریخ څه شی لیکلی دی نو دا د 450 سال منځ هغه ښیي چې په دې زموږ خلک آباد دي. زموږ په هدیره کې چې کوم قبر دی هغه د 550 سال ثابت دی او دی زموږ د نکاح نو نه خو دا خلک په دغې بحث نه کوو، خو مونږ په جرګه کنوینس کوو چې بهي دا غر دی د دونه وخت نه زموږ سره قبضه ده، بیا پکې سپریم کورټ مونږ له دا حقونه راکړي دي، د دوی د ملکیت پکې هم څه خبره نه شي. داسې بدلته تاسو به خپل مطلب دا به خپل کسان به لکه دا یو فریق کنوینس کوي، بیا به دا دواړه جرګې فریقین په خپل منځ کې کیني او فایټ پکې هغه نور به خپل سب یې ورته ویلي که نه د دوی خو هم دعوه ده نو د دعوې جرګې مشران ته خو به څه وایي که نه چې موږ په دې وجه دعوه ده دا دعوه هم د دا لکه مثال که د زبیر ډي سي او د عبدالسلیم ای سي خبره نو جرګې نه ډي سي مني نه ای سي مني، جرګه چې جرګه اب سپریم کورټ خبره کوي چې مونږ به دا خبره چې کوو نو د دې سپریم کورټ د خبرې نه به مخکې پوځو. بل جرګه چې ده نو دا روغه راولي، عدالتونه فیصلې کوي او په فیصلو دا مسله نه حل شوې ده نه حل کېږي، دا به په صلح حل کېږي. نو د صلح د ما په نظر کې دغه دی نو هغه راشي دا زموږ د جرګې زما د دې مشرانو چې څنګه خوښوي دا په پاکه طریقه حل کېږي. په دې کې زه نه د ای سي منم نه د ډي سي منم او نه پکې د دغه فریق منم. که فرض کې کینی او په دغه خبره زما سره خبره کوي چې یاره سپریم کورټ کومه فیصله کړې ده او عدالت ته زموږ د ټولو په دې باندې نو تاسو په دغه ته تیار یې، د دې نه علاوه تاسو بالکل یو شي ته مه تیارېږئ. لکه موږ د جرګې نه کله تښتېدلي دي او موږ د جرګې نه کله انکار کړی دی. موږ خو هغه وایي هرې ناروا ته دې روا وایم خو ته ولې روا ته مې روا نه وایې کېږي نو لکه د هغې سره مضبوط ولاړ یو، د بل چا سره ظلم کېږي نو د هغې سره مضبوط ولاړ یو. تاسو په کار چې یو موټی شئ، یو خلک شئ، راغونډ شئ، په خپلو کمزورو مشرانو باندې اعتماد وکئ او هېڅوک تاسو ته څه نشي ویلی او نه بل چا ته څوک څه ویلی شي. تقریبا 22-23 سال پورې 5000 روپۍ موټۍ ورکوله او ای سی صاحب یو ناجایز فیصله کړې ده چې هغه 23 کاله یا 22 کاله چې کم پیسې 5000 روپۍ ورکړل شوي دي په هغې د بر هم لکه پیسې تړلي دي، 6% یې په هغې د بر هم تړلی دی و چې هغه زړې پیسې هم تاسو لکه په هغې د بره لکه هغه به زیاتې ورکوي، یا 15000 چې ورکړي هغه هم کمې ورکړي دي، 15000 هم کمې ورکړي دي، هغې د بره هم زیات لکه دا 6% په هغې باندې ورکړي، هغې ورسره هم جمع کړي. نو دا یو ډېر ناروا دغه روان دی او د دې قوم سره ډېر زیات بهرحال په دغې باندې خبرې روانې دي او دغې دپاره هلې ځلې هم روان دي. دغه ورورولۍ او د غریبولۍ او دغه لښکر
مرګري یو او د یو صادر او د یو کوټې او د یو پټي او د یوې لارې خاوندان یو، نو موږ تاسو سره په دې ملاتړ کې او په دې لښکر کې او په دې غم کې او په دې ښادۍ کې او په دې خوشحالۍ کې موږ تاسو سره برابرۍ سره شریک یو. او موږ خپل اتفاق به بالکل ساتو. دغه اتفاق باندې زموږ کار دی، دا زموږ ماشین هم دی، دا زموږ ټوپک هم دی، دا زموږ لوړ هم دی، دا زموږ هر څه دي. سرکاري هېڅ څه دخل مداخله زموږ دو نه کوي، زموږ سره هېڅ مرسته نه کوي. او بیا هم خیر خلک غریباران دي، نو که دو هم د شناختي کارت خاوندان دي او موږ هم د شناختي کارت خاوندان دي. دا نه دی چې موږ د بل ملک نه راغلي او دو په دې ملک پيدا شوي دي یا دا ځمکه چې دا د دیو دا زموږ نه ده. موږ دونه مخکې راغلي او په دې علاقو آبادي د انګريز د وخت نه دا موږ په دې ځمکه آبادي زموږ ورنیک او ډرنیک د ځمکې دوله نه دی ورکړي. نو زه به څنګه ورکم، زما بچي به څنګه ورکړي، زما نوسې به څنګه ورکړي. نو که په دې باندې روغه جوړه کوي او کینی خبرو ته خبره به ورسره وکړو، که خبره سره نه کوي نو دو هم لاس آزاد او خپې هم آزاد او ټوپک هم آزاد او ورس هم آزاد او زمونږ هم آزاد چې دی دو سکه چې موږ د ملک شړي او که دو مونږ تی شړو. دا مونږ کم ځای کې دا کم پروګرام دی، دا کم غونډه ده، نو باید مونږ ته یو اور لګېدلی دی او هغه اور چې کم دی هغه په دې قوموالۍ باندې مري، هغه په یو کس نه مړ نه زه مړ کولی شم، نه خیرباتۍ مړ کولی شي، نه ټیسوان مړ کولی شي، نه چیخوان مړ کولی شي. نن تاسو په خپله سوچ وکړئ باید په موږ کې تعلیم یافته خلک ډېر دی، سیاست خلک را پکې ډېر دی، ښه ښایسته ښایسته نوجوانان دي په موږ کې، نو دا په موږ څه تندر راورېدلی دی. دا موږ واحد دی یو بې اتفاقۍ را سیار کړي چې دا بې اتفاقي زموږ نه وتې نه که نه نو قسم په خدای که تاسو زمانه ګټه وکړه نه شئ کولی ګټه. موږ دغه د سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده که نه زما به هم دغه شی چې سمې کېږي په پټي کې حق کې څلورمه به راځي عدالت او حکومت هوا به وړي. ښه د دغې نه علاوه زما سره نور هېڅ هم د چا نشته، پټی مې خپل ده، کوټه مې خپله ده او هر څه مې خپل دي. څوک راځي نو زما کډه به وارسئ او ځم به د خپلې لویه دنیا د بل ځای ته به ځم. یاد دی وي چې د افغانان اوچ او اتمان خیل په شمول نورو قبیلو ترمنځ د ځمکې ملکیت مسله د کلونو راسې حل طلب ده چې د سپریم کورټ فیصله پکې د وړاندې نه موجود عملي کول غواړي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.